اسلامی میاش قتل سنت طریقه ده. اوس د یو سنت طریقې ثواب به څومره وي؟ نو حضور علیه السلام فرمایي هغه دور او هغه وخت چې زما سنت طریقې د خلکو نه په هېرېدو وي، په هغه وخت کې چې چا بنده یو سنت طریقه ژوندی کړله، الله پاک به دغه بنده له د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. 100 شهیدان خو څه کې یو شهید الله په دومره ننګ او غیرت کوي چې زما د دین دپاره په سرو وینو لمبېدلی دی، تاسو به مړې دته نه وایې دا شهید دی، دته به مړ نه وایې دا زما په نس ژوندی دی. نو الله په دومره ننګ او غیرت کوي، دا د یو شهید فضیلت دی. بیا یو شهید څومره لوی امتحان کې راګیري، دنه رستو کور پاتې وي، ښځه پاتې وي، بچي ته نه پاتې، جیداد ته نه پاتې، خاندان ته نه پاتې، کاروبار ته نه پاتې، رشتې ته نه پاتې، دا هر څه یې پریښي د الله دپاره د دین دپاره وجنګېږي او جام د شهادت نوش کی. نو د یو شهید څومره لوی قربانۍ ورکړي دي، الله پاک چې څوک سنت طریقه ژوندی کړي د 100 شهیدانو برابر ثواب دې بنده له ورکوي. نو د رمضان المبارک دا میاشت شروع کېدو والا ده، نو د دې میاشتې د کتو کوشش کول پکار دي. د رمضان المبارک میاشت به کله ګورو؟ د هر اسلامي میاشت 29 تاریخ چې راشي، نو شریعت حکم کړی دی چې د بلې میاشتې د کتو دپاره ماښام به کینې د قبلې په طرف به ګورې، نور چې پروزي سمدستي د قبلې په طرف باندې د اسمان په لمنو کې ګوره، میاشت که ښکاره شوله نو سبا روژه شي، او که میاشت ښکاره نه شي نو سبا به د شعبان 13 تاریخ شي او ورپسې بیا په بله ورځ باندې روژه وي. نو 29 شعبان دا به کله وي؟ را روان د 9 ورځ 13 اپریل به وي. د 13 اپریل باندې ماښام بانګونه چې وویلی شي، دغه ټیم کې د قبلې په طرف باندې د اسمان په لمنو کې کتل پکار دی. په دې باندې به د میاشت کتلو کوشش وکړې، نو که میاشت هم ولیده هم او که نه لیده هم د سنت طریقې د ژوندی کولو ثواب به درته میلو شي. یو سنت طریقه چې د ژوندی کړه نو د 100 شهیدانو د ثواب الله درکوي. نو دا سنت طریقه اسانه ده، ماښام قبلې طرف ته معمولي شان وګوره، د میاشت د کتو په نیت باندې لږ تکل او لټونو کا تلاش وکړه، که میاشت دې ولیده هم ثواب میلو شو، که دې ونه لیده نو هم ثواب میلو شو. او بیا له دې نه وروستو که فرض که میاشت ولیدې شوه، نو د سبا دپاره د روژې اعلان وشي، نو کیدی شي چې په 13 اپریل باندې د 9 ورځ ماښام میاشت ښکاره شي، نو د 14 اپریل نه به بیا د 1 رمضان آغاز وشي. لومبۍ روژه بیا به په 14 اپریل باندې شروع شي. او که په 13 اپریل باندې د 9 پر ورځ میاشت چا ونه لیده، اسمان شینو خو چا میاشت ونه لیده، یا اوریز وه یا اوریز نه وه خو هسې لوګې و، د قبلې په طرف دوړې وې، ګرد و غبارو، د هغې په وجه میاشت ښکاره نه شوه، او په ټوله علاقه کې هیڅ چا هم میاشت ونه لیده او شهادت را نغې، نو بیا په 14 اپریل به روژه نشي، بلکې علما به فیصله وکړي چې دا میاشت د شعبان د 30 شوه او بله ورځ بیا په 15 اپریل قوي به روژه